زیات انټرویو به نه کوو بلال وروره لومبي خو تاسو نه دا پوښتنه کوو چې څنګه ټول پرون موږ یو ریکارډینګ هم کتلی دي چې دا سوچ هم څنګه وروړو د دې خلکو دپاره دا دومره په څاروي راولې لالې کې خلکو ته 450 روپۍ کیجي ورکوي څنګه سوچ هم دا راغی راځي ما چې کله دا سوچ وکړې د دوکاندارانو نه ګاونډیانو نه د نورو کسبانو نه ما راته پوښتنه وکړې تاسو دوکاندار له غوښه په څو کیلو ورکوئ چې هغې بیا وړي او خرڅوي چا وي په 470 باندې چا وي په 480 باندې چا وي په 420 باندې چا وي په 450 باندې چونکې ما دې ته وویل چې تاسو دوکاندار له په 450 ورکوئ ګاټ له ولې نه ورکوئ دا هم غریب خلک دي که نه د دې خو هم څه مجبورۍ دي د دې په یو نیم سل روپۍ ډېر غټ کار کېږي څوک پې سبزي واخلي د چا پې د غوښې د کټوۍ کار یې پې کم از کم پوره کېږي او چې زه د 600 روپۍ د غوښې والم نو هغه به نور سامان له کوم ځای نه پیسې وروړي دا ما دې خپلو دا څونه کسبان چې بدي ما خپل وس کړی دی ما ړومبې دې ته ویلي دي چې تاسو دوکاندار له په کم ریټ ورکوئ 10 روپۍ سیوا خیر دی دی ګاټ له ورکوئ 60 روپۍ سیوا ورکوئ دې کې به تاسو ته الله پاک ډېر خیر او برکت اچوي چې ته دوکاندار سره امداد کې ته د عام سړي سره ولې نه کوې غریب خوا کې را سره بل سټور دی دا بکری والی دې ټولو ته مې زما زړه ته سکون دی دا زرګرو را سره دې ته مې زړه ته مې سکون دی که مې ګټه کړی که مې تاوان کړی په هغې مې څه کار نشته زړه ته مې سکون دی ښه شی مې خلکو له راوستې د پنجاب جوټي دي ټول خلک یې ویني په فیسبوک یې ویني دلته کې سار راولم د خلکو مخکې لالم چې خلک وایي حلالک او خلک کله غوبل لاولي هلې لالم داسې نه لالم چې نه زه پټ حلال کړم او پټ نه زه خو ښکاره چوک کې کوم چونکې دا ما دي دی که ګاونډیان دي هغې ته بې تکلیف هم نه ما ته یاره ته بازار څښا کې مور دی نه صرف زه د خلکو د تسلۍ لپاره کوم ما سره شاته خپل ښه غټ ځای دی د حلالېدو دپاره خو زه صرف د خلکو د تسلۍ لپاره راځم که ما سره دې ځای کې شاته د څاروو د ودرېدو د حلالېدو د سنبالېدو د هر څه سیسټم شته خو زه بازار کې په دې یو وجه صرف کوم چې د خلکو تسلي وشي ځکه چې ګیر چاپېره افواګانې ګډې دي څوک وایي بیمار څاروي به راولي څوک وایي ټپ به راولي څوک وایي مات ګوډ به ګوري څوک وایي مړه راولي ما صرف د دې لپاره چې یاره او بعضې کسابانو دا اعتراض هم پرون کړی دی چې دې ته تپس راشي او د دې څاروي ووینه انشاءالله تعالی چې تر کومې پورې کوم ښه به کوم چې نه کوم بیا به نه کوم چې تر کومې پورې مې پې وس رسي او ځان کې زور لرم انشاءالله تعالی او د الله پاک راله څونه طاقت راکړي زه به کوم تر هغې پورې چې واره رال نه کوي د خپلو عوامو ته به اپیل کوو چې یاره اوس یو 20 روپۍ 10 روپۍ سیوا کې خیر دی خو چونکې چې څونه راکمزوري او ښه څاروي او ښه کار کولی شم کوم به چې کله کمزوري کار ته پاتې کېږم نه به کوم انشاءالله تعالی محکمو والا تاسو ګوري ادارو والا تاسو ګوري څنګه چې تاسو خبر وکړه چې دلته کې موږ بازار کې لالو روډ باندې لالو نو موږ ته خلک کمپلینټ کوي چې دا تاسو څه کوي زموږ د صفایي محکمې خو هم ډېرې زیاتې دي WCC هم د کمیټې والا را هغې ته څه وایي هغې خو به هم دا صفایي د هغې ټیکره د هغې حق دی هغې دا فرض دی چې د هغې صفا کړي هغې ته څه وایي تر دې وخته پورې خو موږ له کمیټې والا خوا هم نه راغلی صرف دا یو اعتراض یې کړی ځای دی راته څښاک کمیټې والا هم دا اعتراض کړی دی نیر والا هم دا اعتراض کوي چې ته سوټې دی نیر ته مو ما دا خو روان نیر دی که اوبه پکې نه دی خپل پټي ته وړم نه ما چاته پټی شته اوبه شي خو چې اوبو ته ورپرېږده خو لړ شي اوبه شي او جي بالکل اوبه کېږي خو چونکې د خپل پیداګیر دپاره دا خبره کوي چې لکه سمیلو شي راته سمیلو شي نور د دې د ګاډو والا په نیر په غاړه ولاړ یا تختونو والا هر څوک ولاړ هغې هم دا اعتراض کوي یاره ځای دی راته څښاک صفایي والا نه راځي صفایانو زه په خپله صفایي کوم ما سره هلکان شته دي ما د صفایي کوي زه هم راته پاکوي هر څه راسره دوی کوي خو لکه چې معمولي وینم پاتې شي خامخا پاتې کېږي انسان دی ځای دی غټ څاروی به حلال شي رنګ به بدلېږي ځای مینه خو به ټول سره دي چې مونږ سره لاس واچي مونږ سره امداد وکړي مونږ د خلکو د خدمت دپاره راوتي یو نه څه د پارټۍ په سطح راوتي یو نه څه په بل سطح راوتي یو پارټي هم زمونږ داسې پارټي ده چې هغې کې جومات ارشاد توحید و سنت سره تعلق ساتم هغې سیاست سره بالکل څه کار نه ساتي دغه پارټۍ سره زما تعلق دی او نور یو پارټي هم د دنیاوي په سطح زما نشته زما صرف جومات ارشاد توحید و سنت سره تعلق دی او هغه د قرآن او د حدیث هغې خدمت کوي د هغې په وجه هغه زما د زړه سره صرف هغې سره تعلق ساتم نور د خلکو خدمت کوم چې دا ټول خلک ما سره د خدمت په طور باندې کمیټې والا دي که سرکاري خلک دي چې دي ما سره دغه جان او ودرېږي خدمت چې زه کوم چې دي په دې ته دا وي چې زه دې راته څښاکو دا ته وایي څښاکو خامخا کسابان نالې هغې راته بدې ردې ووې کنځلې یې راته وکړه هلکه دا تا ډېر کچه کار وکړو تا موږ ډایرکټونه ګنده کړه په دې بدې ردې راته ډېرې ووې هغې پیدا باوجود ته که لګې خپل دغه جاري ساتي
زما کو پکې تاوان وي زه څو پورې خپل ځان کې د خدمت وس لرم ان شاء الله زه به کوم په دې بورډ دا لیکلم دی او په خپل لکه مې دا ځم کړی دی چې ګیر چاپیره د مونږ په علاقو کې غوښې ارزانې دي چې کم از کم د مردان کسابان غوښې ارزانې دي ځکه چې د مردان دپاره څوک هم نه اواز اوچتوي نه چا ووایي چې یاره په مردان کې ولې داسې فکر دی چې ګیر چاپیره په 400 خرڅېږي په 500 یې خرڅېږي خو زمونږ په مردان کې ولې د 600 نه کمه نه خرڅېږي بس صرف د دې خلکو هم دغه هغه چې ما ویل مردان د والو دپاره خدمت زه وکړم الله پاک به دا کار ما نه اخېستو زه په خپل هېڅ څیز هم نه د الله په طاقت او په هغه سره بس ولاړ یم الله پاک ودرولم صحیح ډېره مننه بلال خانه کتونکو څنګه چې تاسو د دې ملګري خبرې واورېدې د دې نه مخکې موږ بار د یو ملګري نه پوښتنه وکړه د هغې وینا دا وه چې موږ زه د اډې نه راغلم دلته غوښې له چې هغه د اډې نه دلته غوښې له راځي نو په اډه کې کسابان نشته هغې جوټه لالولی نشي هغې داسې کار کولی نشي خو نه واحد دا انسان خپل زړه پورې کار دی هغه راغلی دی جوټه راولي د خپل سوچ خپل سمج څنګه چې دې ملګري خبرې وکړې چې دا زما خپل زه فرض ګڼم خپل دغه ګڼم نو په دې وجه زه جوټه راولم د خلکو وړاندې لاله کړم او نو زه خو د بلال د جذبې ته سلام کوم وره که نه دا زموږ ورور دی خدای دې داسې زموږ دا نیر کې چې کوم کسابان دا ټول زموږ وروڼه دي که نه خو الله دې دې لم دا توفیق ورکړي چې په 4.5 کې ځکه که زه تا ته خپله خبره وکړم که نه زما دې په ذات د خدای قسمي تقریبا کال کابو کې که ما غوښه وړي ولې زما زړه نه غواړي زما بچي نه غواړي چې زه دې غوښه اوسم خو وروره په 6.5 په 200 بیا څوک وړي او دا بلال زه خو قسم په خدای زما زړه ورته دوا کوي ما ته غوښه نه وړې خو زما زړه ورته دوا کوي او زما د نورو وروڼو نه خدای پاک دا جرأت او همت ورکړي چې د 4.5 او زه وایم چې بلال 4.5 دي نو زه وایم که دا 500 ته نور هم کم کړې نو زه د 1.5 به سړی بیا ټماټر والي جی جی بالکل دا مونږ اوس بل ملګري سره خبرې وکړې هغه د نوې اډې نه راغلی غوښې په سیل ته کې نو تاسو څه وایې په نوې اډه کې ولې دوکانداران که نه هلته حکومت نشته چې هغه خلک هم په 450 500 ورکوي او نو چې دا بلال یې په 4.5 ورکوي که نه زه به دا ووایم چې دې کې به هم دله خدای له 100 روپۍ ورکوي که نه نو دا نور هم زموږ وروڼه دي او دا ټول مسلمانان دي نو چې یو انسان له خیر له 100 روپۍ ورسي نو بده دی یار دا کم وخت دی نو خلکو خو ډېره وینا را داسې موږ ویډیوګانې ډېرې کتلي چې دا زړې میخې راولي کمزورې شوي هغې راولي په دې هکله څه وایي دا صحیح میخې دي خلکو وړاندې لالي دا خو زه وایم دا بلال دا نوم یې چې څونه ښایسته دی که نه نو دونه زه وایم چې انشاءالله او د خلکو مخکې حلالوي دا خو نه چې یا بیمار یې راولي یا پټ هلته یې حلاله کړي او دلته یې راوړي ستاسو مخې ته یې حلالوي او دغه کوي یې که نه نو دا نور وروڼه دي زموږ خدای پاک داسې تکړه کړي چې د 4.5 روپۍ کیلو ولګوي دا ټول زموږ وروڼه دي